رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان شنا امیده ماشومان پوی کړه هغې ته ویل چې په کاڼو باندې به دی ولی چې روانې د ماشومانو یو عظیم لښکر ورپسې ښي طرف ته ګس طرف ته مخکې او وروسته او بس ګزارونه پې کوي او ولي کله پاسي کله تیز شي او ګړندی شي او کله په ورو ورو روان او د ماشومان ورپسې دي او دا مشران ورته ګوري او خنداګانې کوي چې دا پیغمبر خدای را لېږلی دا ټول منظر د عرش مالک او د اسمانونو مالک لیدلو چې زما د محبوب سره دا خلق څه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم را د هغې نه راخلاص شو بدن زخمی شو وینې په مبارک بدن باندې وبهېدلې زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو الله تعالی یو ښایسته او مبارک دین موږ او تاسو له راکړی او موږ یې په دې مکلف کړي یو چې د دې دین په خبرو به عمل کوو او دا به په عملی زندګۍ کې راولو دا دین موږ له څنګه راغلی چا راوړی څومره تکالیف پې برداشت شوي دا ځان له یو داستان دی او یو تاریخ دی تاسو موږ د مسلمان کور کې پیدا شوي یو تاسو وایئ چې الحمدلله ډېر اسانۍ سره الله تعالی موږ او تاسو د دې دین تابعدار ګرځولی یو د ماشومتوب نه تر دې وخته پورې او تر مرګه پورې موږ په یو مسلمانه معاشره کې اوسېږو دې دین باندې ډېر تکالیف خلکو برداشت کړي دي او په ابتدا کې چې الله تعالی دا دین په داسې ځای کې راولېږه چې هغې ته قرآن کریم کې القرآ وایي د ټول دنیا د سرزمین اصل او منځ او وسط دا کعبه ده او مکه مکرمه د مکې مکرمې خصوصیت دا و چې د الله ښکلی او نیازبین پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام د توحید یو عظیم الشان مرکز پکې قائم کړی و چې هغې ته کعبة الله بیت الله وایي د توحید د دې مرکز بنیاد حضرت ابراهیم علیه السلام په ذریعه الله قائم کړی و داسې وخت راغی یو سړی پیدا شو د مکې په سرزمین کې هغه د بت پرستی ایجاد وکړو بت پرستی د خدا پرستی په ځای بت پرستی د خدای نه د غوښتلو په ځای د مخلوق نه مدد غوښتل د خدای د عبادت په ځای د مخلوق عبادت یوازې دا نه چې د مخلوق عبادت بلکې د داسې ګپ شپ او ټوکو څیزونه به یې جوړ کړل په لاس او د هغې عبادت به یې کوو د توحید د عظیم مرکز او د دې ګرد او نواح دا په ظلمت په شرک کفر او جهالت باندې بدل شو د خلکو اخلاق څنګه و اخلاق داسې و چې هر زورور د کمزوري کور قبضه کاو او هر زورور به د کمزوري مال قبضه کاو هر زورور به کمزور واجه شراب عام شو زنا عام شو زناکارو ښځو به په کور جنډۍ لګولې وي
د لرې نه به خلکو له پته لګي دا چا عیب او عار نه ګاڼه. قتل، غارت، لارې شو کول دا عامې شوې، او 360 بوتان په کعبه کې اویزان شو، او د هر کار خپل خپل بت وټاکلی شو. داسې یو د ظلمت او د تیارو انتها راغله. داسې دور کې الله جل شانه امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ. ډېر شکر دی الله ته چې مونږ د رسول الله امتیان یو. تاسو وایئ چې الحمدلله. پیغمبرانو دا خواهش اظهار کړی او دعا یې غوښتې ده چې خدایه مونږ د محمد رسول الله امت کې راوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 کاله بېداغه زندگی تیره کړه. بېداغه دا مطلب د چا سره دوکه نه وه کړی، چا سره ظلم نه و کړی، چا سره بد اخلاقي نه و کړی، چا مال ته په بد نظر نه و کتلی، د چا عزت او ابروی نه و پایمال کړی. د کریمانه او ښایسته اخلاقو زندگی تیره کړه. داسې چې د مکې په 4 چاپیریال کې په صادق او امین مشهور و. رښتونه دروغ نه وایي، امین امانتدار دی، د چا پیسې نه خیانت کوي. ډېر یو لوی مقام او وقار خدای ورک. 40 کالو پورې د ډېر قدر او عزت به خلکو کوو. د عبدالمطلب بچی دی، نوسی دی، امانتدار دی. څه خبره به وده ته به خلکو رجوع کوله. 40 کاله تیر شو، خدای دته نبوت او پیغمبري ورکړه. د نبوت او د پیغمبرۍ خلاصه او نچوړ دا دی چې خدای د طرفه دته پیغامونه د جبریل علیه السلام په واسطه راتلل، او خدای ورته ویلي دا پیغامونه خلکو ته ورسوه. او د پیغام بنیادی خبره دا و چې د بنده او د مخلوق د عبادت نه خلق را کټ که د خالق عبادت ته، او خلکو ته ووایه چې خدای یو دی، ګڼ خدایان نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغلی نو شروع یې وکړه، ځکه ورته حکم شوی وانذر عشیرتک الاقربین، نږدې رشته دارانو ویروه. یو ځل یې د مکې خپل خپلوان رشته داران راغونډ کړه او په صفا غونډه یې کېنول. ورته وایي تاسو پوهیږئ چې ما څه له راغوښتي؟ وایي نه. وایي که تاسو ته زه ووایم چې د هغه غر نه اخوا دشمن را روان دی او ځان وساتئ، نو تاسو به څه کوئ؟ زما خبره به منئ؟ وایي او ولې؟ ځکه تا دې 40 کاله کې چېرته دروغ نه دي ویلي، نو ستا خبره به ولې نه منو؟ دروغجن نه. وایي زه تاسو ته یوه خبره کوم چې زه الله را لېږلی یم، او الله راته ویلي دي چې الله یو دی، د خدای سره شریکان نشته، او چې مړه شئ خدای به تاسو نه تپوس کوي د دې شرک او دوزخ له بمبوزي، او که زما خبره مو ومنله نو کامیاب به شئ. د ده یو تره و ابو لهب، هغه راپاڅېده او ورته وایي دې مجمع کې تبا لک الهذا جماعتنا اليوم، خدای دې هلاک کا، تباه و برباد شي، ټوله ورځ د دې ته کېنولي و، دا څه خبره ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو. الله تعالی دا آیتونه راولېږل، تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب.
د ابو لهب بدی پکې بیان شو، هغه ته پکې خیره وشو چې د تباشي د برباد دی او مال او اولاد دته هیڅ پیدا نشي رسولی او ښځه به هم ورسره دوزخ کې پرېوځي او دوزخ ته به ځي. نو د یو تکالیفو سلسله شروع شو، خبرې اترې کول، د ده سره بایکاټ کول، مړی ژوندی پرېښودل، د ده او د ده په ملګرو څه نه خرڅول، نه ترې څه اخیستل، نکاح ورسره نه کول، خپلوي رشته هر څه کټ شو، صرف په دې وجه چې الله یو دی. بس دقه خبره وه. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د لاس تکلیف چا نشو رسولی، ځکه خاندان مضبوط و. اگر که د ده خبره نه منله، خو د ده د وجې نه او د خاندان د وجې نه اگر چې نه منونکي و، خو چا ده ته تعرض نشه کولی، لاس یې نشو ورولی. څو کاله دی کې تیر شو، بیل بیل ورتګ، کور ته ورتګ، په ډله کې ورسره میلاوېدل چې الله یو دی، الله ومنئ. بهر خلک ډېر داسې و چې رابغله، کعبه وه طواف ته به خلک راتلل، دوی به په لارو کې ولاړو، یو به ورته ویل چې هلکه چېرته ځې؟ طواف کوم. ګوره یو سړی پیدا شوی جادوګر دی چې د هغه خبرې له غوږ کښېنه دی. بل به ولاړو، څوک به راتلل مسافر د بار نه، لکه چېرته ځې؟ لږ طواف کوم د دې کعبې نه. یو سړی مونږ کې لیونی شوی دی، ګوره ګډې وډې وایي، د هغه خبرې ته غوږ کښېنه دی. مختلف نمونه یې پې کېښوده. الله تعالی قرآن کریم کې دا منظر بیان کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی الله تعالی مختلفو آیاتونو کې بیان کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خپه او تنګ شو چې د خپلو خپلوانو د علاقې خلکو خو زما خبره ونه منله، د دین دعوت او دا رښتینې خبره دا به زه طائف ته ویسم. طائف کې دوه سردارانو دی لاړه چې د هغې سردارانو سره به زه میلاو شم او د هغوی په ذریعه به الله تعالی د طائف خلکو ته هدایت وکړي، زما منونکي به ډېر شي. ډېر سفر یې وکړه، اوږد مزلونه، ګرمي او تکلیفونه او ستړیاګانې تېرې کړې، د طائف سرزمین ته ورسېد. هلته د هغې دوو مشرانو تپوس یې وکړو، هغې ته ورغی، بل چا سره نه دي کتلي، د دوو مشرانو سره یې وکتل. هغې ته وایي چې زه خو د الله پیغمبر یم او د مکې والو زما خبره نه ده منلې، تاسو ته زه دعوت در کوم چې الله یو دی، دا ومنئ، دنیا کې به کامیاب شئ، آخرت کې به هم خدای تاسو ته جنت او نجات درکړي. هغې ورته ویل څنګه؟ وایي الله یو دی. هغه ورته وایي په دې دومره خلکو کې ستا نه بل څوک نه و چې خدای پیغمبر راولېږه، ته یتیم خوار، مال در سره نشته، مالداره نه، ته څنګه رالیږلې؟ دا خیر چې ته وایې پیغمبري خیر دی او ما ته خدای را کړی، دا بل له ولې نه ورکوو چې تاله یې درکړی؟ دا هدایت خدای پاک د دې په نصیبه کې نه وکړی. مونږ ستا نه منو، زر زه ګوره که دې خوا مو لیدلې بیا به ښه نه. نه دمه ورکړه، نه روټۍ ورکړه، نه د هغه ستړیا ختمه کړه، نه اوبه ورکړې، نه حوصله افزایي ورکړه، نه تسلی ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان شه ناامیده. ماشومان یې پوه کړه، هغې ته ویل چې په کاڼو باندې به دی ولی چې روانې. د ماشومانو یو عظیم لښکر ورپسې شه، ښي طرف ته، ګس طرف ته، مخکې او وروسته، او بس ګزارونه پې کوي. او ولې
د نبی کریم صلی الله کله کینی کله پاسی کله تیز شي او ګړندی شي او کله په ورو ورو رواني او د ماشومان ورپسې دي او دا مشران ورته ګوري او خنداګانې کوي چې دا پیغمبر خدای را لېږلی. دا ټول منظر د عرش مالک او د اسمانونو مالک لیدلو چې زما د محبوب سره دا خلق څه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را دا غي نه را خلاص شو، بدن زخمی زخمی شو، ویني په مبارک بدن باندې وبهېدلې. یو باغ کې دمه وکړه، غلام ورسره دی خادم. الله تعالی جبریل علیہ السلام را ولېږه. جبریل علیہ السلام ورته وایي اے د الله محبوبه، الله زرا لېږلی، الله در باندې سلام وایي چې زما محبوب ته زما سلام کو. او دا منظر چې تا سره سو شو، الله وایي چې دا هر څه ما ولیدل، تا سره سو شو. او دا ما سره ملائکه ده، هغه ملائکه چې خدای په غرونو مسلطه کړې ده. الله تعالی په غرونو مقرر کړی ده، د غرونو خدمت د دې په قبضه کې دی. دا را لېږلې ده الله. او الله وایي چې زما محبوب ته ووایه چې دا ملائکه مې ستا خدمت ته در لېږلې ده. که دې تا خوښی د طایف نه دې غاړې غر او هغه اړه غر، دا دواړه به یو ځای کي او دا کلی به ټول ختم شي. او د غرونو ملائکه ورته خدای ما ته طاقت را کړی چې څنګه ته حکم کې اوچت به کم او سره یو ځای به کم او بس تس نس به شي، هېڅ به هم نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د باغ کې دمه وکړه، ډېره یو عجیبه دعا یې وکړه او ډېره د عاجزۍ او د مظلومیت الفاظ او خدای ته ډېرې زارۍ کوي. او ای اللهم الیک اشکو ضعفی وقلة حیلتی وهوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلنی الی عدوی یتحجمنی ام الی قریب ملکته امری ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی یا ارحم الراحمین. اے خدایا زما کمزوری د دې کمزورۍ شکایت تا ته کوم. خدای زه ډېر کمزور یم. وقلة حیلتی، اسباب را سره هېڅ هم نشته. وهوانی علی الناس، زما وجود په دې خلکو ډېر سپک دی، ما څوک نه برداشت کوي. خدای ته ما چا ته سپارې؟ دشمن ته مې سپارې. یتحجمنی، چې هغوی په ډله راشي او په ما حمله وکړي، دا دې خوښه ده. ام الی قریب ملکته امری، او که نږدې خلکو ته مې ورکې، زما کار هغوی ته سپارې. او ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی. ای خدایا که ته غصه نه یې او ته خفه نه یې، خیر دی، په ما دې دا هر څه تېرېږي، هېڅ پروا مې نشته. خو غیر ان عافیتک اوسع لی، اے خدایا که د عافیت زندگی را نصیب کی، د امتحانات را نه لرې کی، دا زما دپاره ډېره ښه خبره ده. د دې سوال درنه کوم. ملایکې ته د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم وایي نه، زه خدای رحمت للعالمین را لېږلی یم. زه دا نه غواړم چې زما د وجې نه دې چا ته تکلیف ورسي. دوی که ما سره دا څه وکړل خیر دی، خدای به د دوی په بچو کې داسې خلک پیدا کړي چې د خدای توحید به ومني، د الله دین به ومني. دوی نه یي، بچي خو به ومني که نه. دوی که اوس ختم شي خو آینده نسلونه ټول ختم شو. آینده نسلونه کې به خدای ښه خلک پیدا کړي. ام المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي مدینه منوره کې سو ډیر کلونه وروسته مې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ. اته 9 کاله وروسته
دا مې ورته وویل چې ګوره د احد هم ډېره سخته ورځ در باندې تېره شوه او نو ډېر تکلیفونه په تا تېر شوي دي په ټولو کې سخته ورځ چې تا ډېر دردوي او ډېر درد یې درکړی وه کومه ورځ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې قسم دی د طایف ورځ اوس هم را یاده شي زړه مې خفه شي چې زه په یو امید تللی وم او زما دا خواهش شو چې مکې والا او زرت کړم د طایف والا به زما دعوت قبول کړي هغې زه داسې کړم چې هغه درد اوس هم محسوسوم لسته کاله وروسته داسې تکلیف د دواړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی خو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په ځای چې هغوی ته خیري وکړي هغوی له دعاګانې کړي دي چې خدا ته دی پویه کې دی به نه پوهېږي دی ته هدایت وکړي آینده نسلونو ته هدایت وکړي نه دا دین موږ او تاسو ته را رسېدلی ګورئ دا ډېر اسانۍ سره نه دی تاسو موږ خو د مسلمان کور کې پیدا یو پلار مسلمان خاندان مسلمان معاشره مسلمانه د اسلام قدر او قیمت موږ سره ځکه نشته چې مفتو کې راته هر څه میلاو شوي دي دې باندې ډېر تکالیف تیر شوي دي یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هغه نه وروسته چې کوم خلکو دین منونکي او دا تاریخ ته سړی وګوري نو سړی حیران شي چې خدایا د دې دین دپاره چې موږ ته بې تکلفه را رسېدلی دې خلکو څومره تکلیفونه برداشت کړي دا د هغوی د تکلیفونو برکات دي چې الحمدلله موږ او تاسو مسلمانان یو او موږ به مسلمانان مړ کېږو او دا هم عقیده ده چې دنیا خو یو څو ورځې زندګي ده اصل ژوند خو د آخرت ژوند دی دا موږ له دین راښودلی دي کافر هم مړ کېږي موږ او تاسو هم مړ کېږو خو د هغوی خو وروسته څه امید نشته چې موږ سره به څه کېږي او زموږ خو امید دی الحمدلله دنیا څه کوو دنیا خو 15 ورځې زندګي ده اصل کار خو هغه دی اصل ژوند خو هغه ده اصلي مرحله خو هغه ده ابدي زندگی خو هغه ده د هغې دپاره خدای موږ پیدا کړي چې جنت ته لاړ شو نو دا ډېر یو عظیم نعمت خدای موږ له راکړی په دې ډېر تکالیف تیر شوي دي باید په دې باندې موږ د خدای هر وخت شکر کوو تکالیف به راځي د دنیا ده د دنیا ژوند دی قسمه قسم تکالیف مصیبتونه بیماری قسمه قسم خبرې به راځي هغه به ټولې برداشت کوو موږ به شکر دی خدایا ته خو عظیمه سرمایه موږ له راکړې ده چې هغه اسلام دی او بغیر د دعا نه دې راکړې ده او بغیر د غوښتو نه دې راکړې ده موږ درنه نه دي غوښتي دا ستا موږ سره محبت تو ځکه دې خپل منونکي جوړ کړي یو نو باید هر وخت موږ شکر ادا کوو الحمدلله بار بار وایو الحمدلله علی کل حال وایو چې خدای په هر حال شکر دی مصیبت راځي الحمدلله چې مسلمان یم تکلیف راحت راځي اطمینان او سکون راځي باید چې موږ د خدای هم بیانو الله تعالی دې د دې عظیم نعمت د شکر توفیق ما او تاسو ته را نصیب کړي درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا